السلام علیکم. زم تاسو روز تاسو قرباب سره لی امید کوم چې تاسو به روز جوړه په الیکټریک اینڈ بیزل 24 چینل کو تاسو ته په هراله او هرکلی وایو. ان شاء الله په نن ویډیو کې به مونږه چینج اور باره کې انفارمیشن شیر کوو چې آیا چینج اور لګول د کوم ملګرو لپاره ضروری دي یا د دې فائدې څه دي او د دې نقصان څه دی یا کوم ملګرو ته دا لګول پکار دي. نو راځي چې دا ټول انفارمیشن په دې ویډیو کې زده کوو. څنګه چې تاسو معلومه ده مخکې به دا چینج اور استعمالېدو، یعنې د یو لاین نه بل لاین ته بجلی یا کوم ملګرو به چې جنریټر استعمال کوو نو دا د هغوی لپاره ډېر ضروري چیز دی. نو مخکې به دا چینج اور استعمالېدو، اوس د دې په ځای باندې دا چینج اور استعمالیږي. په دې کې مختلف واټونه ملاویږي، مختلف امپیر کې ملاویږي، مختلف واټونه مختلف امپیر. دا دواړه یو چیز دی او دا اوس نیو ډیزاین دی. دا ډي چینج اور دی. دا مونږ سره 100 امپیر دی، دا 63 امپیر دی او دا 30 امپیر دی. کوم ملګرو چې جنریټر استعمال کوي یا کوم ملګرو چې ډبل لینونه وي، یعنی د یو طرف او د بل طرف نه لینونه راغلي وي، د هغې ملګرو لپاره دا ډېر ضروري چیز دی. هسې عامو خلکو ته هم دا لګول پکار دي. کله چې په بجلی کې څه مسله راشي نو دا چې نوټل کې نو بیا کو په بجلی کې څوک کار کوي نو څه مسله ورته نه وي. خو به هر حال زیاته ضروري د هغې کسانو لپاره چې کوم د جنریټر استعمال کوي. کله چې جنریټر سټارټ شي او بجلی چالو وي او بجلی پې راشي یا بریکر نه اورېدلی نو جنریټر خرابېږي. یا بیا دا مسله راشي چې چا بریکر لګولی وي خو چې کله بجلی راشي نو هغه اول بجلی بندوي او بیا جنریټر چې تر کومې پورې آف کړي نه وي، سوچ یې راوښکلي نه وي، نو تر هغې پورې چې بجلی لین هغه واړي بجلی جنریټر باندې ورشي نو جنریټر خرابېږي. نو او زیات ملګري خو جنریټر بند کړي خو سوچ یې نه راوباسي، نو چې کله لین واړي نو جنریټر ته نقصان ورسي. نو چې کله دا چینج اور لګېدلي د دې ګټه فایده دا ده چې کو جنریټر آن هم وي او بجلی چالو وي او په رڼا کې ته چینج اور د یو سایډ نه بل سایډ ته واړئ او بیا د هغې نه پس په رڼا کې تاسو بیا لاړ شئ او جنریټر خو په کلاره باندې بند کړئ او کو سوچ راوباسي څوک او کو راونه باسي نو هېڅ قسمه څه مسله نه وي. نو امید کوو چې تاسو به د چینج اور استعمال زده کړي چې د کومو خلکو لپاره ډېر ضروري دی. که ویډیو هم خوښه شوي وي نو ملګرو سره یې شیر کړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زمونږ چینل الیکټریک اینډ بیزنس 24 سبسکرایب کړئ.